یو دوه ټریک دی هغه توخه ماغې نه بعد بیا تاسو هغه څوک ګروپ باندې وشو دا لایټ اف کا بسم الله الرحمن الرحیم صرف دو کمانه تاسو ته خیمه بیا د پریکټیکل کار دی هغې نه بعد بیا سبل درته وښیم زمونږ ستاسو کمپیوټر کې بعض اوقات صحیح اول دا دی بیا لیپټاپ دی بیا هغې نه بعد چې دی ستاسو کې چې چا د کمپیوټر وینډوز خرابه ده وینډوز انسټالیشن وکړو وینډوز 7 او وینډوز 8 چا سیسټم راوړی چې وینډوز 7 نه جوړ پکې وکړو نه هغې نه علاوه بل چا راوړی تاسو راوړی صحیح شو بیا به انسټالیشن وکړو پارټیشن خو پکې کوی شو که نه نه شو کولی پارټیشن د چا کمپیوټر کې کوی شو راوړی دی بلکل شته صحیح شو وینډوز 7 وینډوز 8 هغې کې به انشاءالله پارټیشن د شی نو بیا به سبا ته یو ایس بي برابره کړو چې یو ایس بي باندې څنګه بوټ کوی شي یو ایس بي خو بوټ کوی شي که نه څوک یو ایس بي بوټیبل کوی شي تاسو کې ټول خو نه شئ کولی ټول نه هغې طریقه هم بیا ته وښیم هغه څو فایل شیانې او بس هغه بیټري چا راوړی وه بیټري راوړې ده بیټري کومه ده او سیسټم دې مور سره راوړی لایټ آف کا بسم الله الرحمن الرحیم مونږ چې هر کله مطلب مونږ غواړو که نه چې ځان دپاره د پرونسیشن دپاره یا د سپیکینګ دپاره د هر څه دپاره مونږ سره ډکشنري موجوده نه وي یا بل څه موجود نه وي مونږ داسې یو فایل برابر کړو که نه از سافټویر چې هغې باندې مونږ څه وکړو خپل وړوکی مشکل څه کړو حل څه کړو حل یې کړو نو هغې دپاره به تاسو اول راشئ نوټ پیډ پروګرام ته او تاسو باندې څه کوئ دا اډم میسج سپیک څه کوئ دا به تاسو ټایپ کوئ فلحال یې مه ټایپ کوئ وروسته بیا ولیکئ صحیح ده دا هم چې ټایپ کو په دې کې شرط دا دی که نه چې دا به تاسو څه کوئ سیو به یې کوئ څه به یې کوئ سیو به یې کوئ نو چې کله یې سیو کوئ تاسو به دغسې بس ټایپ چې دې کې به آل فایل سلیکټوئ دلته دلته به څه سلیکټوئ آل فایلز او هر یو نوم چې ورکوئ خو ډاټ نه بعد به وی بی پی ایس ورته ورکوئ د ډاټ نه بعد د څه ورکوئ وی بی پی ایس بس ټایپ کې به آل فایلز واخلئ ورپسې به وی بی پی ایس ورته ورکوئ نو بیا چې هر کله مطلب تاسو راځئ همدغه ما سپیک ډاټ وی بی پی ایس ورکړی ډب به کلیک پې کوئ وی بی پی ایس که نه وی بی ایس وی بی ایس ما وی بی ایس ایکسټینشن که نه ایکسټینشن به تاسو دا کوئ نو که زه راشم او دلته ورته مطلب څه لیکمه نو هغه اټومیټک ما د څه کوي وایي ګورئ اوکې کوي وام اورېده که نه وام نه اورېده ګورئ ښه وام اورېده دې کې مطلب فقط دې کې تلفظ کې درته وایي هغه پیراګراف کې تاسو لیکئ که تاسو جمله لیکئ یا که تاسو مطلب ورته یو کلمه لیکئ مطلب کولی شئ تاسو سره کیمبرج نه وي لانګمین نه وي اکسفورډ یو ډکشنري نه وي تاسو کوئ ځان لپاره داسې یو څه جوړ کړئ چې هغې کې خپل موقت مشکل څه کوي راپکوي خو دا دایمي تاسو نه شئ استعمال دایمي درته فایده نه کوي دا که نه یو وخت دپاره تاسو خپل مشکل پرې رافه هغې دپاره دا استعمالولی شي نیکسټ چې دی موږ سره ویلکم نوټ دی چې کله موږ وینډوز ته ځو موږ ته دی په وایس شکل باندې ویلکم وویل شي وایس شکل باندې آواز دی وي او موږ ته څه کوي موږ ته ویلکم وایي هغې دپاره موږ کوډ لرو تاسو به همدغه ډیم سپیک سپینش چې دی مطلب
هم دې کې به تاسو دلته ورته څه وکئ دلته ورته لیکایي وکئ او ویلکم دپاره چې تاسو کوم نوټ هغه کوئ خپل نوم ورته لیکئ پی سی نیم لیکئ 400 ورته لیکئ ما محمد اکرم همت دی کې تاسو کولی شئ په دې کې مطلب څه وکئ ورته 400 لیکئ هغه ولیکئ نو بیا به دې نه بعد به تاسو څه وکئ دا به هم په وی بی ایس باندې څه کوئ سیف کړئ په ډیسکټاپ یې سیف کوئ په هر ځای سیف کوئ خو دې نه بعد به تاسو څه وکئ دې نه بعد به تاسو دا تیم چې دي تیمز رائټ کلیک پرسنلایز ته کرا شئ دا تیمز دي موږ سره دې کې به تاسو کلاسیک واخلئ او دا ساوندز ګورئ ساوندز دې ساوندز ته به راشئ تاسو او په دې کې به دلته تاسو نو ساوندز واخلئ چې دا د وینډوز ساوندز چې دا څه شي آف شي یعنې وینډوز چې کوم ساوندز دی هغه به آف کېږي نو بیا به تاسو خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ چې کمپیوټر ریسټارټ شي نو بیا به تاسو سره څه کېږي همدا ویلکم نوټ به تاسو اټومیټک څه کوي دلته به ښیي دلته دې باندې پوه شئ که نه نو په دې سیسټم باندې تاسو کولی شئ چې هغه خپل ویلکم نوټ څه کوي دې ځای نه استفاده وکړئ دې دوړو کمانډونو باندې څوک پوه شو دویم کې سموس دویم کې ویلکم نوټ د نور خاص خبره نشته نه نه ګویا هغه ته ویلکم ویلکم محمد اکرم ویلکم دا ویلکم دا نور تاسو جمله ورته ولیکئ ټول پاراګراف هم درته وایي ما چالته لیکلی محمد اکرم همت هغې کې تاسو کوم پاراګراف چې ورکوئ یا څه بل ورکوئ نو دا به اټومیټکلی تاسو څه کوي وایي که ډېر زیات ورکوئ ډېر زیات مه ورکوئ تاسو بیا سیسټم لوډینګ کوي برابر ورته ورکوئ نه نه دا شرط نه دی فایل چې په ډیسکټاپ فایل او فایل لوکیشن څه مشکل نشته فایل هایډ کوئ یا مطلب داسې یو لوکیشن ته ورکوئ چې هغه نه ښکاري یا بل څه معامله مطلب فایل څه شرط نه دی چې تاسو سره په ډیسکټاپ باندې پروت یا بل ځای کې څه کوي او ځکه د وینډوز چې کوم ساوندز دي هغه ساوندز به تاسو څه کوئ نو ساوندز به کوي مطلب نور ساوندز وینډوز کې چې کوم ساوندز دي هغه به څه شي غیر فعال شي چې غیر فعال شي مطلب تاسو بیا کولی شئ دې ساوند نه څه وکړئ استفاده وکړئ بل موږ سره دلته په دې کنټرول پینل کې موږ تاسو ویلي دي کنټرول پینل کې لکه موږ سره کنټرول پینل کې یو ټربل شوټینګ دی موږ سره خو خیر دا کنټرول پینل ټولز په نوم باندې موږ سره لیسن پلان کې شته دی چې کنټرول پینل ټولز دی فلحال موږ سره صرف په کنټرول پینل کې یو یوزر اکاونټ دی هغې د څه شی متوجه شئ تاسو یوزر اکاونټ باندې نن څه کوو خبره کوو نور کنټرول پینل کې موږ سره څه ټولز دي هغې باندې یو هغې نه ایډمنسټریټیو ټولز دی په ایډمنسټریټیو ټولز کې چې د موږ سره لوکل سیکیورټي پالیسي ده یو موږ سره gpd.msc ګروپ پالیسي ده ډېرې پالیسیانې دي یو موږ سره لوکل سیکیورټي پالیسي ده یو په لوکل سیکیورټي پالیسي باندې به کار کوو چې دې کې یو پوینټ دی او په یوزر اکاونټس باندې بیا به هغې نه بعد انشاءالله بس کار وکوي لوکل سیکیورټي پالیسي په دې کې خو ډېرې زیاتې پالیسیانې دي چې تاسو مطلب پې کار کوئ تاسو ته په کار راځي په دې کې موږ سره چې دی د اکاونټ پالیسیز کې تاسو ته ډبل کلیک کوئ موږ سره اول پاسورډ پالیسي ده دا پاسورډ پالیسي چې تاسو ډبل کلیک کوئ مینیمم پاسورډ ایج تاسو مخکې ما ویلي وو چې زمونږ په کمپیوټر کې ته بار وګوره که اوبه یا څه ما ته هم درسره راوړه دا ګیلاس ورته ورکړې نور مو یو کس وځي هغه کې وځي خبره نشته نو مطلب دا دی چې زمونږ د کمپیوټر د پاسورډ ایج به څومره موږ استعمال کړی شو دا پاسورډ زموږ خپل کمپیوټر کې او چې کله تاسو دلته پې ډبل کلیک وکړئ نو تاسو کولی شئ دلته د څه کوي ورځې ورته زیاتې کوي روزي کوي مخکې ما تاسو ته ویلي بیا په یوزر اکاونټ کې ستاسو یو ټیک مار خیمه مطلب هغه داسې دی چې هغه بیا دا اګنور کوي که هغه ټیک مار کوي نو بیا ستاسو د پاسورډ ایج چې دی هغه انلیمیټډ کېږي بیا به محدود نه وي هغه غیر محدود څومره چې استعمالوی شي
او کچره مطلب هغه ټیک مار نه کوي او اکاونټ تاسو کوشش کوئ تاسو چې یوزر اکاونټ استعمالوي ریکارډینګ به مې ان شاء الله او ریکارډینګ سٹارټ او ریکارډ سٹارټ دی صحیح ده ریکارډ سٹارټ دی هغه هم دی صحیح شو او نو دلته تاسو کولای شئ مطلب وتور کوي چې تاسو پاسورډ څومره ورځې کار وکړي نو دا چې دی دا میکسیمم ایج دی د پاسورډ او همدا قسم کم نه کم څومره ورځې کار وکړي زیرو دا زیرو مطلب دا دی که نه چې د تا عمر نه دی ورکړی اوسه پورې زیرو مطلب دا نه چې دا بالکل کار نه کوي زیرو مطلب دا دی چې دی اوسه پورې دا سلیکشن نه دی شوی چې دی څومره کار وکړي او څومره کار دی نه کوي نو هغې دپاره اوس انتخاب شوی نه دی داس خوبه نه کوي که استاد که دا ورځې پوره شي بیا هغې نه به پاسورډ کار نه کوي زه ته دې خبره کوم ما تاسو مخکې یو خبره کړې وه که نه چې موږ تاسو خپل کمپیوټر ته یو پاسورډ ورکړو که نه بیا چې کله پاسورډ ورکړو کار نه کوي ولې هغه ایکسپایر شوی ځکه صحیح ده نو تاسو به اول د لینګویج مسله چک کړئ چې لینګویج مسله خو نه ده لکه مخکې ورځو کې ما یو کس ماته یو سیسټم راوړه وی پاسورډ نه اخلي نو ما اول د لینګویج مسله پکې رامخې کړه د هغه اول چې لینګویج هم چینج کړه چې لینګویج وی چینج کړه تا پاسورډ نه لینګویج چینج کړه نو دا ټول سیسټم یې روسي ژبې ته اوښتی و نو موږ خو پرې پوهېږو چې دا ریفرش ورکړي چې شی ورکړي چې ته اندازه لګېږي بیا که نو هغه ما ورته لینګویج چینج کړه چې ریسټارټ مې کړه نو هغه پاسورډ خو د په روسي ژبه ورکاو اوس خو بېرته مطلب پاسورډ څه شو چینج شو نو دلته د لینګویج مسله ده قاري صاحب شي مسله ده خوب مسله نه ده ګوره ښه شي مسله ده د لینګویج مسله ده ما د معلومات ته خوب نه کوي اسه ما ته مکمله پته ده ته خوب نه کوي نو دا زیات نه زیات عمر او کم نه کم چې موږ ورکو مطلب دا چې دینه اخوا بیا کار نه کوي او که موږ دلته مسول د پاسورډ لپاره د کریکټر لپاره لین ورکو چې مطلب څومره حروف پورې پاسورډ استعمال شي هغه هم ورکوی شي دا ستاسو په اکاونټونو کې مشکل جوړوي لکه که تاسو کې چا اکسس کړي د اکسس خپلې پراپرټیانې دي دا هر فیلډ ټیکس پراپرټي بیله ده نمبر بیله ده هر شی بیله ده که نه نو هغې پراپرټي کې چې کله مطلب ته پکې فیلډ سایز ورکوې فیلډ سایز بای ډیفالټ 255 وي ته چې کله فیلډ سایز پکې ورکوې هلته د احمد لیکلي ته 3 کرکټره ورکوې نو 15 حروف ته الریډي اډ کړي هلته نو څنګه 3 دلته ورکوې نو چې کله تاسو دلته کرکټرز ورکوي دي ځکه نو تاسو به اول د سکه چې تاسو به یوزر اکاونټ نه لرئ اډمنسټریټر کیس نه بغیر نو چې هغه اکاونټ تاسو نه نو تاسو بیا کولای شئ د کرکټر کې څومره حروف شپږ حروف او حروف خدا په ډي ان اس کې استعماليږي تاسو کولای شئ مطلب یوزر باندې ریسټرکشن ولګوي چې هغه چې کله یوزر جوړي یا پاسورډ ورکړي به 3 حروف نه زیات نه 4 نه زیات نه په دې سیستم باندې تاسو دا استعمال وشي ها دا موږ سره په اکاونټ پالیسی کې د پاسورډ کې مخکې ما تاسو ته خبره کړې وه بیا مې ته ویلي چې مطلب هغه موږ دې نه کولی شو پاسورډ له څه ورکړو ایج بل موږ سره په لوکل پالیسیز کې سیکیورټي آپشنز دې کې یو دوه کمانډ چې دا ډېر مهم دي ګورې موږ سره سیکیورټي سیټینګز چې دی یو اکاونټ پالیسیز دي او یو موږ سره لوکل پالیسیز دي نو په دې لوکل پالیسیز کې سیکیورټي آپشنز باندې تاسو ډبل کلیک وکړئ سیکیورټي آپشنز کې چې دی تاسو کولای شئ اوس یو کس د هغه ته ما ویل که نه تاسو د کنټرول پینل ته که چېرې راشئ کنټرول پینل ته د کنټرول پینل ته په کنټرول پینل کې د یوزر اکاونټس فیملی ته راشئ یوزر اکاونټس ته منیج انادر اکاونټس ته راشئ ګیس ته راشئ نو ګیس کې تاسو سره یو آپشن دی آپشن دا دی چې تاسو به یا ګیسټ اکاونټ آن کوئ یا به آف کوئ بل آپشن خو دې کې نشته که نه یعنې تاسو دا ګیسټ اکاونټ به یا فعالوئ یا به غیر فعالوئ خو دلته تاسو ته یو آپشن درکوي د اکاونټ باره کې چې هر اکاونټ یي زه ورته یم چې رینیم ګیسټ اکاونټ ته به کلیک وکړه نو تاسو کولی شئ دا ګیسټ اکاونټ څه کیدای شي نه رینیم کوئ نو ګورئ دا تاسو یو ټریک دی مطلب تاسو د پالیسیانو نه کوئ زه غواړم ګیسټ اکاونټ رینیم کوم لکه ګیسټ اکاونټ خو بای ډیفالټ تاسو نوم نشئ ورکولی که نه
نو ګیسټ اکاونټ نوم ورکړي چې څوک یې ونه پیژني تاسو کولای شئ ګیسټ اکاونټ څه کوي دې ځای نه رینیم کوي څنګه مثلا کمپیوټر کې استاد موږ په ګیسټ اکاونټ باندې شي کولای چې څنګه په سیټ اپ کې په سافټویر کې دا نشي موږ رینیم کوو استاد دا غي کولای چې څنګه او دې ورسره خبره ورته کومه صحیح ده په کله چې تاسو په اډمنسټریټر کې استه تاسو خپل بیا پاور لري کینګ اډمنسټریټر کینګ دی نو بیا غیر تاسو کولای شئ هر قسم لاسوهانه ګیسټ کې او کې هر یو کې صحیح ده او که په لیمیټډ اکاونټ کې استه سټانډرډ اکاونټ کې استه یا دا غیر لاندې اکاونټ لکه ګیسټ یا تاسو مطلب بل جوړوي نو تاسو نو شئ کولای چې دې نه سو کوي بیا په اډمنسټریټر کې لاسوهانه وکړي او ما تاسو مخ کې ملي ته حاجت ځکه نشته چې اصل کې تاسو د اډمن هک کوي شي فائدہ نه کوي اصل کې دا فائدہ نه کوي او ته زم چې زه ګیسټ کې ما زه اډمن کې کار نشم کوي دا غلطه خبره ده ولې نشي کولای هغه کولای شي خاصه عمومي خبره مونږ لکه تاسو نشي کولای چې په ګیسټ کې ووسیږي او هغه اډمنسټریټر کې کار کوي نو تاسو یې کوي چې پی پويږي یو سړی هغه په ګیسټ کې د اډمنسټریټر په اس کې نه دی او کمپیوټر ورته تور شي شي خره نو هغه څه کوي شي کمپیوټر کې خدا خو تخنیک تاسو باید استعمال کړئ دا غینه خو ارسو کې مطلب نشي کولای رینیم اډمنسټریټر اکاونټ دا ډېر یو مهم پوینټ دی د اډمنسټریټر اکاونټ رینیم کولو کې مونږ چې کله پاسورډ هک کوو مونږ د اډمنسټریټر نه پاسورډ هک کوو ډاس موډ نه سافټویر نه نو بیا کچاري مونږ په دې ځای کې لکه دا یو ټریک د چې کله تاسو غواړئ څوک وغولوي کنه نو دا مونږ سره اډمنسټریټر اکاونټ دی اډمنسټریټر چې مونږ هک کوو په خپل نوم باندې هک کوو لکه زه ته احمد دا احمد دی زه غواړم احمد څه کوم وغولوم زه احمد په خپل نوم باندې غولوم کچره لکه زه غواړم د نوم احمد دی د رجسټریشن کړی په ډیټابیس کې لکه پاکستان کې نادر اسا ډیټابیس کې د رجسټریشن محمود نوم باندې د نوم دی احمد ولد عبد الله او د رجسټریشن کړی التا جمال ولد خان زه دا په ډیټابیس کې پیدا کوي شملتا نه تر هغه پورې چې د نوم ماته یاد نه او پلار نوم یاد نه یا رجسټریشن اف جی آی ډی راته یاد نه وي زه دا نشم پیدا کوي په ډیټابیس ولې دا احمد په نوم ډېر زیات کسان دي کنه نو دا نشم پیدا کوي دا ډېر مشکل ده مونږ چې کله دلته اډمن پاسورډ هک کوو یا کمپیوټر پاسورډ هک کوو نو باید کدا چې چینج شي اډمنسټریټر نه بلتا تاسو په اساني بیان شي بیا په ډاس نشي کولای بیا په سافټویر کوي شي په ډاس باندې به تاسو دا هک کولای نشي دا پوینټ متدی پوینټ ته به اشاره کوم چې کله زه راغلی ان شاء الله صحیح ده چې او دا ان شاء الله دغه سبا بل سبا ان شاء الله زمونږ هکینګ هم سٹارټيږي صحیح شو نړۍ کې ان شاء الله اشاره ورته کوم چې موږ څنګه دی باندې کار کولای شو changes وغیرہ والی لیکن خلق ہو رہی ہے اگر وہ نوې مثال کې استعمال نا کتا سو اډمنسټریټر تنوم ګیسټ ورکې کنه هغه ته په کې پروګرام انسټالې بیا نه انسټالې کې هغه ولولي هغه میسج ولولي ا میسج کې ورته لیکلي چې دا ست اکاونټ چې دی په دې ریستریکشن دی دا هغه اکاونټ نه دا لیمیټډ اکاونټ دی دا ا میسج ولولي بیا نه ټول څنګه نه پوهیږي دی باندې یو څوک چې غواړي یو پروګرام افیس پروګرام انسټال کړي یو څوک چې غواړي کمپیوټر کې کارو کې خامخا په دې پوهیږي میسج لولي کنه تاسو چې کمپیوټر میسج درکې ته ډایرکټ وکې وس وای هغه یو لولي کنه دا چالت لیکلي آیا ته غواړي چې ستا کمپیوټر وسوځي کې ته چې یس هم دې ځو تا کې څونه کې کنه نو لہذا میسج لوستل ډیر مهم دي کمپیوټر کې ګوره یاد لای تا پوینټ یاد لرئ تاسو ګورئ موږ سره قسم انفارمیشن میسج شته وارننګ میسج شته کریټیکل شته هر قسم میسجونه دي موږ سره نو تاسو ګورئ میسج لولئ تاسو چې په کمپیوټر کې میسج ونول ولای تاسو به پوهیږئ نه چې هغه څه دي کنه دا کوي دا غلط دی ګورئ کمپیوټر کې میسج ډیر مهم دی بل موږ سره د آلټ او کنټرول او ډیلیټ ان ټاسک یا ټاسک منیجر یو هغه دی کچره مونږ غواړو مطلب دا ډیسیبل کو نظم په کمپیوټر کې و بیا آلټ کنټرول ډیلیټ نه ونه کوی کنه دا وسه کې ټاسک منیجر موږ سره کار نه کوي نو دا کته سو ډیسیبل کوي
نو تاسو سره بیا الټ او کنټرول او ډیلیټ څه کوي کار نه کوي. دا منګه د پالیسیانو نم کول شي دوی نم کول شي البته دا موږ سره شریک دی البته او په هغه کې به لږ آپشن زیات دي هغه کې ته کولای شي یوم ډیسیبل کې بلم ډیسیبل کې بلم ډیسیبل کې د مکمل سکی ختمه درته آل کنټرول ډیلیټ آپشن انیبل مطلب ودی کی کار کنه او ډیسیبل انیبل مطلب فعال دي شکار دی او ډیسیبل مطلب کار دی نه کوي چې دواړه افدا انیبل یا اصل کې بای ډیفالت انیبل کمپیوټر کې بعضی کمانډونه داسې دي چې هغه ته مایکروسافټ کمپنی تاسو چې چا وی بی پروګرام کوي نو چیک باکس دي موږ سره ټاګل بټنز دي کمانډ بټنز دي نو کمپیوټر کې په عادي حالت کې چې یو چیز اکټیویټ نه دا غي سره د اکټیویټ آپشن لري خو هغه اتوماتیک اکټیویټي صحیح اکټیویټي او که ډیسیبل شي هغه به ډی اکټیویټ کیږي بیا کار نه کوي هغه به ډی اکټیویټي خو کار نه کوي پوښی دی باندې بل چې کله مونږه کمپیوټر ته داخلي ګو نو مونږه په ټیکسټ موډ باندې مونږ ته باید سو ویل شي په ټیکسټ موډ باندې باید مونږ ته ویلکم یو مونږ په وایس موډ باندې ویلکم ویل کنه چې کله مونږ خپل کمپیوټر ته داخلي ګو نو مونږ ته باید سو وي خبرو باندې مونږ ته ویل شي چې مطلب ته په خیر راغلی او دلته انټراکټیو لاګ آن میسج د مونږ سره تاسو چیک کړئ دلته انټراکټیو لاګ آن میسج ګورئ پکې ها کوم دی کوم دی انټراکټیو لاګ آن میسج کوم دا غدای کوم دی دا اخري استاد یو کسو یې زموږ خطا دا بالکل صحیح شو ها دا خیر دومره نه دی خو مطلب چې کلم تاسو کمپیوټر ته داخلي کې دا میسج چې یو ټایټل لري صحیح شو یو لاندې ټیکسټ باکس لري تاسو چې کله د رن تلاټ شي کنه دا رن چې پروګرامینګ کې جوړ شوی دی ښا دا یې سمپل دی ډېر اسانه دی سرچ باکس دی ته وي نو دا ګوري دا چې دا کمبو باکس دی ښا دا چې یو کمبو باکس موږ سره یو لیست باکس دی موږ سره دا کمبو باکس دی او دا خپل اصل کې بیا خپل ټیکسټ باکس هم دی او دا سرچ د پاره د لیبل د کمانډ بټن دی بهرحال نو دا بره چې دلته په دې کې دا میسج دی صحیح شو لکه ټایټل دی صحیح دی ټایټل دی نو ام دې سیستم باندې دا موږ په ټیکسټ باکس کې او د سور کو اغټ میسج به ورکو سبور کوړه غټ لکه دا بره وګورئ دا ورکوټه میسج دی خو دلته به تاسو غټ میسج ورکئ او دلته به سو کې تاسو دلته وړو کې میسج ورکئ لکه محمد اکرم همت ورکوي محمود ورکوي جمال ورکوي یا نوټر ته لیکي نوټیفیکیشن وته ورکوي ویلکم ټو پی سی نمبر 4 یا فلان کې لاندې به هغه میسج ورته کې پارج به ولي کې وته مشکل نشته هغه تاسو سره کار کوي بهرحال دلته تاسو سره پالیسیان دي په دې کې تاسو کولای شئ مطلب دی پالیسیان نم سو کوي استفاده کوي به وګړي کې موږ تاسو کولای شئ د باندې خپل کار وکړي یوزر اکاونټ ترازو یوزر اکاونټ کې خبره کو اول دا ته وې کنه چې تاسو کې څوک کولای شي چې موږ ته وې موږ څو قسمه اکاونټ لرو ځان سره دا راته لا سوچت کې وې نمونه امواله کنه استاد مو چې اوریدلې په دې ډول باندې په دې قسمه دی ایڈمنسټریټر اکاؤنټ دی ګیسټ ته او لیمیټډ بل څه ویل شي تنځ دی وی دوه دی ویل پاتې کا بالکل صحیح ده تاسو متوجه شئ ها چې زه تاسو ته دا یو مهمه خبره ده تاسو باید یوزر اکاونټ څه کې وپیژنئ ځکه یوزر اکاونټ چې دی خیر زه به توخم منګه کمپیوټر کې درې قسمه اکاونټ لرو ګورئ ها نور یوزر اکاونټ باره کې پته سو ابتدایي معلومات لرئ کنه چې اکاونټ په ذریعہ منګه څه کوو شنو شکولای او
یو چې د موږ سره بلټن څه دی یوزر اکاؤنٹ دی او بل موږ سره نن بلټن یوزر اکاؤنٹ دی او بل موږ سره سیستم یوزر اکاؤنٹ دی لکه دا ډېر مهم شی دی ګوره تاسو ته باید یاد وي اوس تاسو اوس هم غفلت کړی دا باید تاسو ته څه وایي یاد وي بلټن یوزر اکاؤنٹ او نن بلټن یوزر اکاؤنٹ او سیستم یوزر اکاؤنٹ تاسو که چاته وایي چې موږ دوه قسمه اکاؤنٹ لرو دا هغه پوهېږي ولا دا نه پوهېږي بیا صحیح شو او بلټن یوزر اکاؤنٹ چې دی دې باره کې به ته معلومات درکړم بلټن یوزر اکاؤنٹ زموږ هغه اکاؤنټونه دي چې هغه مایکروسافټ خپله جوړوي هغه څه کوي مایکروسافټ یې خپله جوړوي نو هغه ما ورته نشو جوړولی هغه به مایکروسافټ موږ ته جوړوي لکه مایکروسافټ به څنګه موږ ته جوړوي مایکروسافټ به داسې موږ ته جوړوي چې یو د ګیسټ او یو د ایڈمنسټریټر په شکل باندې تاسو چې کله خپل کمپیوټر کې وینډو کوئ که نه دا وینډوز هم چې وکړه نو تاسو چې کله کمپیوټر ته لاګین کېږئ نو ستاسو په کمپیوټر کې په ډیفالټ یا په عادي حالت کې دا دواړه اکاؤنټونه صحیح غیر فعال ډیسیبل نو بیا تاسو ته په پاسورډ هیکینګ کې دا هم درخیم ګورئ زه لیپټاپ ته وینډوز سره اخر ماته لیپټاپ راکړه ډرایوونو سره مې کار نشته صرف دغه کې کار دا ستا خپل شخصي اکاؤنټ دی که نه څنګه نه نه پاسورډ نه ورکوم صرف دغه چې کوم نو تاسو ما ویل چې بلټن یوزر اکاؤنٹ هغه اکاؤنٹ چې مایکروسافټ خپل څه کوي هغه تا ته جوړوي هغه ته نشي جوړولی هغه ته نشي جوړولی نو چې کله مایکروسافټ کمپنۍ یوزر اکاؤنٹ یا اکاؤنٹ تا ته جوړ کړي که نه نو هغه اکاؤنٹ چې دی بلټن شو او هغې کې مال چې دوه دي یو موږ سره ګیسټ دی او یو موږ سره ایڈمنسټریټر دی په عادي حالت کې چې کله تاسو که وینډوز ایکس پی که وینډوز 7 که وینډوز 8 هر یو وینډو چې که نه نو تاسو به هغه نه ګورئ تاسو به هغه ښکاري نه دا درته ښیم دې کې به درته وښیم ویجی کیبل شاته دی اوس تاسو وګورئ ښه هغه زه اګزامپل خپل کمپیوټر کې درکوم تاسو ته تاسو ټول په کمپیوټر باندې پوهېږئ ګورئ پوهېږئ که تاسو دلته وګورئ دلته ایڈمنسټریټر او ګیسټ ډسیبل دی ګورئ دی لګیا دی په بل اکاؤنټ کې ګورئ په دې اکاؤنټ کې لګیا دی اصل کې دی داسې اکاؤنټ کې لګیا دی لکه ویلي چې کمپیوټر کې نه وي ګورئ تاسو ټول هم داسې یاستئ کېدای شي کوم یو تاسو داسې یاست چې تاسو په ایډمن یا په اوس دا ګوره دا دواړه ډسیبل دي وملیده که نه شارټ کټ لہذا نو کوشش دا کوئ تاسو مخکې ما ویلي چې کله هم تاسو کمپیوټر کې وینډوز واچوئ که نه څه واچوئ وینډو واچوئ کمپیوټر کې نو تاسو به څه کوئ یو کار دا دی چې تاسو به ډایرکټ ګیسټ به هم آن کوئ که چېرې ستاسو په کمپیوټر کې بل څوک کار کوي هغه وخت کې او ایڈمنسټریټر به هم څه کوي آن به یې کوي ګورئ څنګه به آن کوي مای کمپیوټر ته به راشئ رایټ کلیک وکړئ مینیج ته به راشئ او مینیج کې به راشئ لوکل یوزرس اینڈ ګروپس ته ښکاري که نه ډبل کلیک پې وکړئ بیا راشئ یوزرس ته دا ګورئ ایڈمنسټریټر او ګیسټ ګورئ هلته مطلب څه دي شارټکټ پې راغلی که نه دا کار نه کوي ګیسټ کار نه کوي ولې چې کله هم ته کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړې نو دا به تا سره صحیح دا به تا سره ډسیبل دا به تا سره صحیح ډسیبل ما سره ایڈمنسټریټر خراب دی اوس صحیح ده ایڈمنسټریټر ما سره مشکل لري نو ځکه ما ډسیبل کړی ځان ته
زما کمپیوټر کې بل څوک کار نه کوي ګس زنان کوم پکې لہذا تاسو چې کله کار کوي ایڈمنسټریټر خو یو مشکل به تاسو په ایڈمن کې مشکل تاسو مخکېږي ور سره نه پاسورډ خبره نه ده چې کله تاسو سره ایڈمنسټریټر موجود وي کنه کار پکې وکړي خیر کوم کار چې کوي بیرته ډیسیبل پرې دی غیر فعال پرې ولې تاسو په ایڈمنسټریټر کې کار کوي خدای ګټه لري ډیر زیات ګټه لري تاوان بیا دا دی چې تاسو په سیستم باندې زیات بوج راځي تاسو په سیستم باندې کېږي بوج راځي نو که تاسو نو اکاونټ جوړ کړئ او هغه از ایڈمن استعمال کړئ ایڈمن په شکل باندې داخل او که تاسو غواړئ خپل ډیټا محفوظ وساتئ سو کې پټ نه کیه بل څه بل څه نو بیا کې د تاسو به ایڈمنسټریټر نه استفاده کولای شئ دا مې ته دا خو چې تاسو کله کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړئ دا پوره لیکلم دی وته built an account لیکلم دی وته کنه دا دواړه صحیح ډیسیبلی چې کله تاسو غواړئ مثال ګس انیبل کوم رائټ کلیک په کوم او پراپرټیز تر راځم او اکاونټ از ډیسیبل کمانډ سو کومه دا ټیک مار نه واسمو کې کومه نو بیا بس کیږي اکټیو کیږي په بیا دی باندې پوښوي نو دا مې دلته एग्जांपल درکته تاسو ته چې په عادي حالت کې تاسو سره ګیسټ او ایڈمنسټریټر په هر وینډو کې صحیح دا ډیسیبلی غیر فعالی نو بیا موږ دا ډاس موډ نه اکټیویټ کوي شو انیبل کوي شو په خطر قضا چې موږ د رائټ کلیک مینیج تر شیدل د سکی انیبل کی نو ګیس چې ګیس دا لیمیټډ اکاونټ دی سټانډرډ اکاونټ دی او ایڈمنسټریټر موږ سره سره دا ایڈمن اکاونټ دی کینګ اکاونټ دی په دې کې موږ هر قسم ریسټرکشن دینا په نور یوزرانو باندې لګولې شو په بیلټن باندې خو پوښښ کنه چې بیلټن اکاونټس هغه اکاونټس چې په ډیفالت حالت کې ډیسیبلی غیر فعال یو هغه د کمپنۍ له خوای دوا او باقي کې دوی چې یو موږ سره پکې ګیسټي او بل موږ سره پکې ایڈمنسټریټری دی بل کې چا سره څه پوښتنه شته راځو نن بیلټن یوزر اکاونټ ته نن بیلټن یوزر اکاونټ چې دا هغه اکاونټ دی چې دا موږ خپل سکو جوړو دا خپل موږ جوړو لکه څنګه احمد محمود جمال دې کې موږ سره یو سټانډرډ یو موږ سره ایڈمنسټریټر دی دا ایڈمنسټریټر بل ایڈمنسټریټر سره سلري فرق لري هغه ډېر پاورفل دی نه هغه ډېر اتھارټي لري دی نه دا دومره اتھارټي به نه لري موږ چې موږ څنګه یوزر جوړوي شو تاسو مې کمپیوټر د رائټ کلیک په مینیج ته ورشئ لوکل یوزرز اینڈ گروپس ته راشئ یوزرز باندې رائټ کلیک وکړئ نیو یوزر ته راشئ دلته کوم ځای ته راشئ نیو یوزر ته راشئ دلته تاسو لچراغ له تاسو په دې کې به تاسو یوزر نیم متور کړئ زه کوم فار ایگزامپل چې ټي کمپیوټر ما ورکړ فل نیم متور کومه टीचर कंप्यूटर सब्सक्रिप्शन वर्कोमा शे नॉट फॉर यूज पासवर्ड होता वर्कोमा दा पासवर्ड में वर्क होता खा हलता मन सरा सदर चेक बॉक्स सदी यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन मतलब तो चेक लॉगिन के कंप्यूटर था दी यूजर ता दाखिलेगी नो तब हर कल ज दाखिलेगी तो पासवर्ड चेंज है لکه اوس ما پاسورډ دا ورکړه کنه دا پاسورډ دا مې چې ورکو چې کله زه داخل شم پاسورډ نه وړي ورکا چې څنګه ورځي الدا وتوي پاسورډ نه وکا بل پاسورډ انټر یور نیو پاسورډ نو پاسورډ بس کې ورکه که خالی دی اوکے کستا پاسورډ ها موبایل سیستم کې ډېر استعمالي یوزر جوړیږي هغه استعمالي پوه شئ باندې مطلب چې کله تاسو څه کوئ هر وخت لګیږي چې تاسو پاسورډ بس کېږي رینیو کیږي user cannot change password मतलब دا رې تاسو سره به مخ کې آپشن ډیسیبل شي او ته به پاسورډ چینجول نه شي मतलब پاسورډ مت چینجول چې کله لاګین کیږي وتا سمپل مخکینه پاسورډ شه دی اماغه پاسورډ واخلا او بس هم مخ کې لاړ شه پاسورډ لیول ایکسپرت مخ کې تاسو ما ویلیو چې زمونږ د پاسورډ عمر چې دی 15 ورځې مورک لسم ورک سمره مورک 200 وختم ورک نو کدا تاسو سره دا چیک باکس ټیک مار کی نو تاسو کولای شئ مطلب بیا ورته چې زمونږ پاسورډ بالکل مې ایکسپایر کوا نو تاسو پاسورډ به ایکسپایر کیږي نه او چې ګرم تاسو پاسورډ ایکسپایر شو هغه ایکسپایر نه دی اصل کې هغه تاسو نو بل څه مشکل لري دلته
هغه بل مشکل به څه کوي حل یا تاسو نو پاسورډ ډیر شوی پاسورډ پالیسی تاسو مخکې ما خودلې و چې په ټول عمر کې 15 قسمه سرور قسمه چې څومره یې پاسورډ استعمال کوي او هغه پاسورډ به ټری کوي خپل به څه کیږي صحیح کیږي اکاونټ از ډیسیبل کما سره 15 شپږ اکاونټ ای او زه غواړم چې دې کې سره 3 اکاونټ ای ما سره زه غواړم چې 3 اکاونټ کې یو اکاونټ فعال وساتم انیبل وساتم او دین علاوه 2 اکاونټ چې نور دي ما سره هغه ز ډیسیبل کوم یا غیر فعال کوم نو تاسو چې کوم اکاونټ غواړئ غیر فعال کړئ لکه زه اوس نه ویلم ټي کمپیوټر دا ما سره انیبل وی کې ډیسیبل وی په تاسو چې په ډیفالت حالت کې دا ډیسیبل وساته بیا کې انیبل کوم به تر رائټ کلیک پر اعظم پراپرټیز تا اکاونټ از ډیسیبل ټیک مارنه بیا وباسما بیرته وسکیږي انیبل کیږي او ته هم دا ډیسیبل کوا دا کریټ کا نو اکاونټ ټي کمپیوټر په نوم باندې موږ سره څه جوړ شو ډیسکرپشن کې نوٹ فار یوز راغلو فل نیم کې دا راغی او خپل نیم کې دا راغی او دا ډیسکرپشن چې د خپل مایکروسافټ کمپنی راځي کچره مطلب زه غواړم په دې کې به چینجز راوند رائټ کلیک په کومه او سیټ پاسورډ زه غواړم د دې د بل پاسورډ ورکما یې پاسورډ چینج کما سیټ پاسورډ ور کلیک کې پروسیډ کړئ او دراشه نیو پاسورډ بدلته مور کې بدلته به مور کې دا به اوکې کې نو پاسورډ وسه شي چینج بشي دا سو پاسورډ ورنه ختموي شریک نه دلته پاسورډ مور کوي او دلته مور کوي دا اوکې کې نو هغه بلینک به پاسورډ شي سبه شي بلینک به پاسورډ شي او که نور چینجز پکې راوړئ رائټ کلیک په وکړئ او پراپرټیز ته راشئ نور چینجز هم پکې راوستل شي دا ممبر کولای شي ډېر کارونه دي په دې کې تاسو کولای شئ یا که تاسو غواړئ دې بل نوم ورکړئ نو تاسو کولای شئ مطلب د رینیم نه سکئ بل نوم ته ورکړئ دې نه کولای شئ مطلب تاسو د رینیم کړئ او که تاسو مطلب د اکاونټ نه پکار تاسو کولای شئ د اکاونټ سکئ ډیلیټ هم کړئ بهرحال یعنی مطلب دا دی چې مونږه کولای شو یوزر جوړ کو یوزر ته پاسورډ ورکو ډیسیبل کو انیبل کو او دغه پاسورډ وخت چینج کو یا دغه چې کله لاګین کیږي دغه پاسورډ چینج شي یا مطلب هغه ډیلیټ کو رینیم کو هغه مونږه ډیزاین کولای شو استاد سوال یوزر منظور بده د نظام د سټانډرډ دی یا انسټیټیوټ دی چې د دې ځینې موږ څنګه دا ګسټ یا انسټیټیوټ دا موږ سره سټانډرډ یوزر دی صحیح ده دا موږ سره سټانډرډ یوزر دی کچره موږ راشو کنټرول پینل ته د دې ځینې موږ سکو ځان د لپاره ایڈمنسټریټر جوړو هغه څنګه موږ جوړو ته ایڈمن اکاؤنٹ کې به چینج کې ایڈمنسټریټر اکاؤنٹ کې انسټیټیوټ چې موږ یوزر جوړو انسټیټیوټ کې یوزر نه جوړیږي ایڈمنسټریټر نه علاوه لکه تب اصل کې هغه ایڈمنسټریټر ته داخل شي چې کوم بلټن دی د بلټن نه جوړ کې بلټن کې تاسو او بلټن کې به د ګیس نه جوړای خپل ایڈمنسټریټر نه جوړ کې صحیح شو بلټن ایڈمنسټریټر تاسو نو خو چې کله تاسو اکاونټ اوس ما سره بلټن ایڈمنسټریټر اکاونټ کې زنه یم زه خپل ایڈمنسټریټر کې یم اما پرې خیال صحیح شو چې کله زه خپل ایڈمنسټریټر کې یم اتوماتیک دې کې زنه شم کوله ما ته به دا صحیح دا به زما لوکل اکاونټ دی تاسو سره چې هغه بلټ ایڈمنسټریټر هغه تاسو سره سټانډرډ نه وي زه زما یوزر اکاونټ ته کنټرول پینل ته غواړم دې جن څه کما ځان د په یوزر جوړ کوم یوزر اکاونټ سره شي بیا یوزر اکاونټ سره شي منیجر ادر اکاونټ سره شي او زه اصل کې په سټانډرډ کې بالکل کنټرول پینل نه یوزر څوک جوړوي شي کنټرول پینل نه اکاونټ څوک جوړوي شي راځم ما سره فلحال څو اکاونټ دي یو ټي کمپیوټر دی ما سره ګیسټ دی یو ما سره اکرم همت دی زه غواړم مطلب څو کما یو اکاونټ جوړ کوم صحیح شو ځان لپاره څه کوم اکاونټ جوړ کوم دا به تاسو سره لږ فرق ولري صحیح ده تاسو د وینډوز سره او وینډوز 7 فرق کی دلته براشي یور اکاونټ ته دلته ما اکاونټ جوړ کړی از پاسورډ ټول مې برابر کړی دلته صحیح شو دا به تاسو ته وینډوز 7 کې وکم چې تاسو به پوه شئ دلته ما اکاونټ تقریبا 3 اکاونټ برابر کړی دي
یو اکاؤنٹ سره مې خپل پکچر پاسورډ لګولی بل اکاؤنٹ سره مې خپل د هغه پاسورډ لګولی دی پن پاسورډ لګولی دی بل اکاؤنٹ سره مې کریکټر پاسورډ لګولی بهرحال دې ان شاء الله بیا راځو دا زمونږ د یوزر اکاؤنٹ سیستم یوزر اکاؤنٹ چې دی دا ستاسو هغه نه د سیستم یوزر اکاؤنٹ زمونږ ډي سی پی ډي ان اس دا سرور دی هغه ته مونږ سیستم یوزر اکاؤنٹ وایو هغه سرور چې زمونږ دی هغه چې دی مونږ سره سیستم یوزر اکاؤنٹ دی مونږ سره نو سرور سر دې کې به راوټر او دا مونږ راځي څنګه راوټر نو پکې راځي د سیستم څنګه راوټر اداره یا راوټر کانفیګریشن 25 کې سیستم یې سره کوم سیسک بالکل لیکل راځي او راوټر کانفیګریشن چې کله کانفیګر کوئ په دې کې سدي په دې کې شامل دي دا زموږ سو نننې درس